سرتاج خالد دا حفظ کې پس پوزیشن د درو کسانو اغسته دي ورپسې ولد احمد ولد زاهد عثمان ولد فضل الرحمن دا در سیکنډ پوزیشن په حفظ کې ریحان ولد صالح رحمان ریحان ولد صالح رحمان محمد حسان ولد ډاکټر رئیس زر زر پاسلکه طلحه ولد جمیل خان دا سیکنډ پوزیشن په حفظ کې ثird پوزیشن عیسی ولد ندیم عیسی ولد ندیم سهیل ولد جان محمد په نظر کې دوه کلاس دي نو په هغې کې اول پوزیشن چې دی تقریبا درو کسانو اغستی ریان ولد سرتاج خالد ریحان ولد سرتاج خالد سهیب ولد ظاهر شاه درجه ناظره کې اول پوزیشن درو کسانو ریان ولد سرتاج خالد سهیب ولد ظاهر شاه انیس ولد شاهد علی انیس ولد شاهد علی دویم پوزیشن په درجه ناظره کې محمد حمزه ولد زاهد محمد حمزه ولد زاهد اول کې ماشه حمزه څه شو هغه دی دا احمد رو څه شو دک لرکه دک نه دی دا حمزه محمد حمزه ولد زاهد حمزه خان ولد فرویز دک لرکه محمد حمزه لرکه او حمزه خان رواله حمزه خان ولد پرویز خضر ولد ابراهیم خضر ولد ابراهیم دریم پوزیشن سلیمان ولد عمر سلیمان ولد عمر ظرف بچی شبه حامد علی شاه ولد شمس العارفین ابو بکر ولد فرید الله ابو بکر ولد فرید الله ابو بکر ولد عطاء الرحمن لکه تاسو دونه بدل نشه دونه ابو بکر یې درجه قاعده اول پوزیشن زریاب ولد عارف ذوالکفل ولد مولانا محمد عزیر احمد ولد سلیمان دا وړ ماشومان دي زره را پاسو دا کوم نمونه چې ما واستو ذوالکفل دا د مولانا صاحب زوی دی نوم بدل نشي خاص هغه یو زریاب دی دا احمد دی دا دویم پوزیشن مجتبی ولد فرمان الله دا ماشوم د مخکې که زره راوړه د ماشوم دریم پوزیشن زیاد ولد سجاد زیاد دکل دا ماشومانان ډېر تکړه دي ښه دا انعام غوړې مونږ داسې نه دي ورکړي په چکه باندې دا باقاعده محنت دي سره په مدرسه کې کیږي نو انعامونه ځکه ډېرو دی پلانان خبر دي بس په کور کې کارګزاري دي ته پته ده بس په خپله دا صاحب ترتیب ماشوم دی په حفظ کې یو ماشوم دی چوټي داسې یو چوټي کړی و بیمار ولد طلحه ولد جمیل خان طلحه ولد جمیل خان دا هغه انعامات مو شو دستربندي مو شو بس دعا د پاره بس